وتزهق انفسهم وهم كافرون. تزهق معنا تخرج او دې لپاره چې اوزي نفسونه او روحونه د دوی، انفسهم یعنی ارواحهم، او حال لا چې دوی کافران وي او دوی قسم نخري په الله رب العالمین سره چې په تحقیق سره دوی سره ستاسو نه دي، یاره بس موږ خو ستاسو ملګري یو نو. الله تعالی وی نه دي دوی ستاسو نه، لکن دي دوی یو قوم یفرقون معنا یخافون. الله وی د مرګ نه یریږي. ښه دا مسلمانانو سره چې ځان ملګری کوي کنه، وی اسنه چې مونږ باندې چرته تور اوچته کی او د جهاد حکم په مونږ شروع کی، نو د یری د وجه نه وی مونږ د مسلمانانو ملګری یو، د خدای نه یریږي. او الله تعالی وی لو یجدون ملجأ، کچری بیا مومیدا منافقان یو پناگاه لرا، او مغارات او یادی بیا مومی او مغارات او بیا مومی دوی چې کم ده هغه تا خانو لرا. مغارات غارونا او کم ده چې سړی پټ ناس وي نو تا خانه شو. او مدخلا او یا داسې چې کم ده سمستو لرا. مدخل کم ده چې خلق ورداخلي کې لکه غره کې یو ځای ته ورداخل شي جو پټ شي کې بیا پته نه لګي چې کم ده کې دي نو سمسته ده. نو الله تعالی وی دوی ته کده پناه هر ځای میلاو شو، نو لولوا الیه خامخا دی بواوړي په طرف داغي باندې وهم یجمحون. او حال لا دی یجمحون معنا یسرعون، چې دی په باغی کې ګړندې وي. څه مطلب؟ د جهاد میدان کا الله تعالی هر څونه داغي برکات بیانوي. والله دا منافق دې زینه چې تا خانه کې و پټیږي، یا چرته سمسته ته وتختی، او یا چرته بل ځای بچ کم دینو هغه یعنی باغی کې پناهګاه کې او پناه واخلي. خو یو کینا ومنهم من يلمزك في الصدقات. وذل بل د منافقانو خصلت ته پیغمبر علی السلام په یو موقع باندې اموال تقسیم کړل، غنایم. یو منافق چې دا غنوم دی ذوالخویسره، نوم یې خرقوس، او ذوالخویسره دا لقب دی. او محدثین وی هو البائل والقائل والسائل، وی دا هم قائل دی، هم سائل دی، هم بائل دی. او دا هغه سرکو دی چې د دنه بیا د خوارج بنیاد د دنه شروع شوی دی. ښه دا خوارج فرقه دا د هغې رأس دی، دا د هغې بنیاد دی. نو دی هم بائل دی، هم قائل دی، هم سائل دی. بائل څنګه دی؟ نو تاسو په حدیثو کې اورېدلي چې یو بانډچي راغی او مسجد نبوي کې میتیازې شروع کړې. ښه صحابه کرامو پې اوازونه شروع کړل چې هلکه دا څه کوي؟ پیغمبر علیه السلام بس غږو ته مه کوئ. ښه ځکه آدابونه واقف هم نه دی، او بله داره چې اوس پاسي نو نور جومات خرابوي. ښه مکه چې بس په یو ځای اوس وکړي. نو هو البائل هغه دا سرکوز دی. ښه دا قرآن حکیم چې د هغه تذکره کوي خرقوس، نوم یې عجیبه دی. او ذوالخویسره هغه لقب دی. نو دی بائل دی. ښه او هو السائل، او دی سائل هم دی. نو پیری پیغمبر علیه السلام ته راغی دکه کتب کېده به هم، نو راغی وی اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. یو خدای ما باندې رحم وکړي او په محمد علیه السلام باندې وکړي او باقي په یو کس ونه کړي. نو پیغمبر علیه السلام ورته وی لقد تحجرت واسعا، وتا خدای الله غ دومره رحمت چې کوم نه هغه دونه رابند که بس یو ځای کې دراګیر کو. دا غسائل دی، دا دعایم کړي و غلطه غونډه. او بل هو القائل، او دی قائل هم دی. څه قول یې کړی؟ دا یې قول دی. پیغمبر علیه السلام اموال تقسیم کړل، دا د فلان کی، دا د فلان کی، دا د فلان کی. نو دی ولګېد دوی هذا قسم، وی دا داسې تقسیم وشو چې په دې کې نعوذ بالله د خدای د رضا خیال نه دی شوی. ښه وی په دې کې چاچا ماما وکړل. پیغمبر علیه السلام باندې اعتراض وکړو. نو پیغمبر علیه السلام او فرمایل وی دا بدبخت چې دی، وی د نسب نه بچ کم دی، وی داسې یو قوم راوځي چې هغه به ډېر بدبخت او اسلام ته به ډېر نقصان رسوي. هغه خوارج دي، او هغه دا د هغې چې کم دی نو هغه یعنې مشر دی. نو الله رب العالمین دا هغه دا قول را نقل کوي او په هغې باندې رد کوي چې ګوره پیغمبر علیه السلام باندې اعتراض کوي. وی دا تقسیم د بې انصافۍ په بنیاد باندې وشو، دا د انصاف په بنیاد نه دی شوی. الله وی ښه انصاف دا دی چې تاله درکړي نو بیا انصاف دی، او چې تا ته میلاو نشي نو بیا بې انصافي ده. ومنهم من يلمزك في الصدقات، يلمزك يعيبك. او بعضې په دې منافقانو کې هغه څوک دی چې هغه عیب لګوي په تا باندې ای پیغمبر علیه السلام په باره د صدقاتو کې، فی الصدقات یعنې فی تقسیم الصدقات. نو پس که چېرې ورکړی شي دوی ته د دغې صدقو نه، نو رضو
بیا دی خوشاله ښه بیا وی زنده باد. وان لم يعطوا منها او کچره ور نکړې شي دوی تر دغه صدقاتونه نو اذا هم يسخطون ناسا بدی بیا ناراضي اعوذ بالله بیا مرده باد. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله او کچره په تحقیق سره دوی خوشاله شي په هغه چیز باندې چې ورکړې دوی د الله رب العالمین او رسول پاک صلی الله علیه وسلم او دی ویلې وي چې کافی دی مونږ ته الله رب العالمین او زرد چرابه کې الله پاک مونږ ته مهربانه خپلنا من فضله یعنی من الغنیمت اے خیر دې کنه کنه رانه کنه بیا مو قراشي کنه بل مو قبانه براکی الله ودا بوله خوا نو دې اعتراض شروع کو ورسوله او رابطی مونږ رسول پاک صلی الله علیه وسلم ان الى الله راغبون او په تحقیق سره مونږ په طرف د الله تعالی باندې راغب کیدون کی او مایل کیدون کیو نو کدا سي ویلې ولو انهم لکان خيرا لهم دا بوله خوا انما الصدقات للفقراء اسدیجون کی اعتراض کو نو الله تعالی اعتراضونه مکوي پیغمبر علیه السلام د صدقات په تقسیم کې په قانون الهي باندې چلیږي اوس داغه مصارف سوق دي نو هر سړی د قرآن په آینه کې خپل چهره وګوري چې آیا زه مصرف یم او کنه یم نو په خپل او پته ولګي په تحقیق سره صدقات او داغه چې کوم دی د زکاتونو حساب چې دی نو دا د زکات ته عشر دی یا نور صدقات واجب دي نو دا د پاره د فقیرانو دي او د پاره د مسکینانو دي والعاملین علیها او چې څوک مقرر دي پاغي باندې زکاتونه راغونډي عامل دی اسلامی حکومت خامخا چې سار نه ماخام پورې ټول ورځ اغا زکاتونه راغونډي اخر ددم خېټه دا بچی دي هغه له هم څور کول غواړي نو الله تعالی وی دل د زکاتونو نه هم ورکوي خدا په خپل ناخلي خلیفہ به ول ورکي او اسلامی قاضي به ول ورکي چې کوم داغه نظم والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم او هغه کسان چې خوشاله کولېږي زړونه داغي نو یا هو کافرو خدای لپاره ول ورکاو چې اسلام تراغي بشي او یا مسلمانو خلا کلک نو نو دې لپاره ول ورکي چې په اسلام کې کلک شي چې مقصوده او دو دي سودا ورم اسلام کې خود اخرت خیر هم دی د دنیا هم پکې خیر دی الله وی دوی لور په خدا مؤلفه القلوب چې نورست بیا ردی حصہ ساقطه شوی دا په اجماع د صحابه کرام سره حضرت عمر سے بدور کې دغه سے خلق راغلل وی زمونږ برخه هغه ورته په آرام کې نه ښه یاغه جدا وخت چې اسلام کمزور وو او مونږ به تاسو زمونږ ملاتړ کوي او د اسلام سپورټ وکوي او الحمدلله اسلام مضبوط دی او توره ورته وسندولې خبره په دې باندې کو نو د مؤلفه القلوب برخه ساقطه شوی دا وفي الرقاب یعنی وفي فك الرقاب او بل په آزاد اولو د سټونو کې غلامان چې آزاد وي والغارمین مدیونین او قرضداري خلق یو سړی د قرضدار دی نو الله تعالی وی دل صدقه ورکا چې د خپل قرضونه خلاص کی او بلار د الله رب العالمین کې فی سبیل الله نو دا طلباء د علم دین دا فی سبیل الله دی دا د الله بلار کې دی او یا منقطع الغزات او یا منقطع الحاج یو سړی حج لته د الته سره خرچه خوراکه خلاص شوی دا او یا جهاد فی سبیل الله لته د او سره ضرورت زندگی نشتا الله یې ورکه ولا چې دا دین مضبوط شي او چې دا جهاد مضبوط شي او د خپل حج تکمیل ته ورسي او د علم زکی چې سبای په ټوله دنیا کې خور کی والعاملین علیها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبيل الله وابن السبيل او مسافر فریضه من الله دا یو فرض حکم دی د جانب د الله رب العالمین والله علیم حکیم ومنهم الذين يؤذون النبي دا بل یو منافق خبره به کولی پیغمبر علی السلام پس نعوذ بالله بد اراده سپکی نو بیا چا ورته وی الکه دا خبره مکوې ګوره وبرسی وتا نو نعوذ بالله وی هو اذن یا خو وقت دی وقت څه مطلب اخو اره خبره اوري باندې بو تبیا جوړی کو جدا خدا سینا او داسې او داسې نه او داسې نو الله تعالی ویلاول بی عزتیم کوي او بیا وی مړه غاسم اره خبره اوري چا د قاری گنه ومنهم الذين او بعض بدی منافقانو کې هغه کسان دي چې هغه اذیت رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او دی وای چې پیغمبر علیه السلام چې د اوزن خپل معنا خدا د وقت دی نو معنا يسمع كل شيء هر څه اوريخه قل اذن خير لكم تو فرمایا پیغمبر علیه السلام چې هغه وقت دی د بهتري استاسو لپاره څه مطلب هغه چې الله د اخلاق عالیه او حمیده ورکړي دي نو دا استاسو باید الله تعالی یو مهربانی ده خو تاسو دا غینه فائدہ نه اخلي یؤمن بالله او د پیغمبر علیه السلام داغه
عادت مبارک او داغه صفت خدا دے چې هغه ایمان راوړي په الله تعالی باندې دا الله تصدیق کوي ويؤمن للمؤمنین او هغه تابعداري کوي د ایماندارو مسلمانانو لپاره څه مطلب مؤمنان مسلمانان چې نو هغه د هغې د خبرې باور کوي او د هغې په خبره باندې چې کوم د اعتماد کوي او رحمت دی پیغمبر علیه السلام د ایماندارو مسلمانانو لپاره په تاسو کې او هغه کسان چې هغې اذیت رسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لهم عذاب علیم یحلفون بالله لکم لیرضوکم قسمونه خوري دا منافقان په الله رب العالمین باندې تاسو ته دې لپاره چې تاسو خوشحاله شئ د دوی نه او الله او رسول پاک صلی الله علیه وسلم خو ډېر لایق دي چې دې خوشحاله کړي هغه لره ان کانوا مؤمنین الم یعلموا انه من یحادد الله آیا نه معلومه دي منافقانو ته دا خبره چې په تحقیق سره څوک مخالفت کوي د الله پاک او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه نو بس په تحقیق سره داغه لپاره اور د جهنم دی چې همیشه وي دی باغی کې ذلک الخزي العظیم یحذر المنافقون او یریږي دا منافقان د دې خبره نه چې را نازل بشي په مسلمانانو باندې یو صورت تنبئهم بما في قلوبهم چې خبرداري به ورکړي دوی ته په هغه نفاق باندې چې کوم په زړونو د دوی کې دی دا منافق هر وخت دی چې کنده په خطر کې ښه هر وخت یریږي هسې نه چې زما راز فاش شي هسې نه چې زما نفاق ښکاره شي قل استهزئوا تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې استهزاء کوئ خلک وی کنه لکه کوا پته به ولګي ښه تاسو پیغمبر علیه السلام پورې مذاق کوئ استهزئوا کوئ مذاق پته به ولګي په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی هغه ښکاره کوونکی دی هغه څیز لره چې یریږئ تاسو د هغې نه ستاسو دا نفاق به پیرې ښکاره کېږي ښه ولئن سألتهم یو جهاد په موقع دا چلو که غزوې تبوک کې ښه شاته را روانو ځان له شي وو چې کوم کسان اکا دوکا منافقانو او ځان له بحث ګرم کړی و پیغمبر علیه السلام داسې او مسلمانان داسې او د پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله بیبیانې داسې نو پیغمبر علیه السلام ته اطلاع میلاو شوه راوی غوښتل وی ظالمانو تاسو دا خبرې ولې داسې کوئ سمېږئ نه وی یاره جي اخر اوږد مزل دی اخر لارم لنډول غواړي که نه لکه خلک وی روژه هم لنډول غواړي که نه نو دوی وی دا خو مونږه هسې چې کوم دی ګپ شپ لګو نو الله تعالی وی ښه د ګپ دپاره خدای میلاو شو رسول میلاو شو او پیغمبر میلاو شو ولئن سألتهم دا د منافقانو خصلت دی ښه کارم غلطو کی او بیا غیله باندې معنی نوري ګوري الله مسلمانانو ته دې نه ځان بچ کړي کچره تاسو کې دغه منافقانو نه سألتهم یعنی عن استهزائهم چې دا فضول خبره مولې کولې نو خامخا دی وایي چې په تحقیق سره مونږ خاصه مشغوله کیدو او مونږ خاصه لوبې کولې دا خو د غب شپو نخوض ونلعب تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معنا نختم الطريق مونږ خو جی لار لنډوله نو قل اب الله و آیاته تو فرمایا چې آیا په الله رب العالمین او په آیاتونو د الله تعالی پورې او پر رسول پاک مبارک پورې تاسو پاغي پورې مذاق کوئ لا تعتذروا بانی مکوئ ښا الله ورته وی بانی مکوئ قد کفرتم بعد ایمانکم بتحقیق سره تاسو کافران شوی بعد ایمانکم رستو د اظهار د ایمان خپلنا وسپورم د ایمان او د کلمې چغې وولې او هغه کفرم باطنو نه هغه کفر ښکاره شخه ځکه چې استهزاء کول په دین پورې او په الله او په رسول پورې دا کفر دا خو کفر دی کچې مونږه معافي وکړو یو ډلې ته په تاسو کې ځکه بعضې منافقین چې دا آیتونه واورېدل نو په اخلاص توبه وکړله لکه حضرت محشي رضی الله تعالی عنہ دې پورې هغه باندې الزام د نفاقو خو چې دا آیتونه راغلل نو باس هغه توبه وکړله چې نور د نفاق نه زما توبه او دعا یې وکړه وی خدای پاک مال په خپل لار کې چې کوم دی مرګ راولي نو بیا په جنگ یمامه کې شهید شو نو الله وی کې یو ډله داسي چې هغه معاف کم نو نعذب طائفه سزا به ورکم مونږه هغه بل ډلې ته چې کوم په نفاق باندې مصر دي په سبب د دې سره چې په تحقیق سره دوی مجرمان دي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض دا مخکې تیر شو چې دا سورة الفاضحه ده او سورة مخزیه ده د منافقان او هغه ټول سیزونه هغه واضح کړی دي امت مسلمه ته ورته دین ځان بچ کړي نو منافقان سړي او منافقات خدي چې دي بعض داغي د نور بعضونه دي داغي یو بل سره لګي او د دوی ترتیب دا دی چې خلق ته حکم کوي په ناروا او سره یعنی بالکفر والمعاصي او خلق منی کوي دا غنی کینا ويقبضون ايديهم او را منی کوي خپل لاسونه عن الخيرات نیکی اډو کوي نه نیکی نه لاس تړلې دي او دوی ير کړه دی الله رب العالمین لرا
نو پس هر ک الله رب العالمین دوی لرا نو الله خو هر نه کوي معنا ان دوی یې پرې خودل په خپل رحمتنا فتحقیق منافقان چې هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات وعد کړه د الله رب العالمین د منافقانو سره د منافقات خود سره او د ټولو کافرانو سره د اور د جهنم چې دی به همیشه باغی کې او د جهنم کافی دی دوی لرا ولعنهم الله یعنی ابعدهم الله عن رحمته ولهم عذاب مقيم او دې لپاره عذاب دائمی دی کالذین من قبلکم وصلاوی دا موجوده کفار منافقین لکه د سابقو بشان دي سابقو دنیا کې مزه چرچه خپل فائدہ حاصل کړه او آخر جهنم ته سیلم شو الله دغه مثال لذیم دی کالذین من قبلکم وشانت د هغه خلقو چې هغه وړاندې ستاسو نه چې هغه ډیر سخت ستاسو نه په اعتبار د طاقت سره مالی جانی طاقت د عادیانو سمودیانو څومره ډیرو او ډیر زیات ستاسو نه په اعتبار د مالونو او د اولاد سره پس هغه فائدہ حاصل کړي او بخلاقهم هغه برخ خپل سره چې څومره دنیا کې برخه هغه وخړه نو پس تاسو هم فائدہ حاصل کړئ په هغه برخ خپل سره لکه څنګه چې فائدہ حاصل کړي او هغه خلکو چې کوم وړاندې تاسو نو بخلاقهم په هغه برخ خپل سره وخذتم كالذي خاضوا او تاسو مشغول شوی په هغه باطل کې ورننوتی خښ شوی په هغه باطل کې یعنی په کفر او په شرک کې په شان ته د هغه خلکو خاضو چې هغه پکې نه نوتی بلا مداغي دا غپونه لګول په پیغمبرانو پورې مکه واقعات تیر شو رای والا او عذاب د کم دی او قیامت بکلی نو الله وی دا باطل کې اغیم مشغولو تاسو پکې مشغول شوي اولئک حبطت اعمالهم دغه منافقان چې ضایع شوی دي اعمال د دې په دنیا او په آخرت کې او دغه کسان خاص دي تاوانیان دي الم یاتهم نبأ الذین بیا عبرت او نصیحت دی الله وی سابقون دي عبرت واخلي آیا ولن دی راغله دوی ته خبر د هغه کافرانو چې وړاندې دوی نه و چې قوم د حضرت نوح علیه السلام دی او عادیان او ثمودیانو قوم د هود علیہ السلام او قوم د صالح علیہ السلام او قوم د ابراهیم علیہ السلام او اصحاب مدین او د مدین والا قوم د شعیب علیہ السلام والمؤتفقات یعنی والمقلوبات الله وی غنسکور کړي شي خلق هغه کورونه او کلی چې نسکور کړي شي الټا کړي شي قوم د لوط علیہ السلام مؤتفقات معنا مقلوبات اتتهم رسلهم بالبينات راغلی دغه ټول قومونو ته پیغمبران داغي په معجزات او واضحه سره خو نه منل کنه چې وی نه منل نو عذاب پیراغې نو الله خو ظلم نه کړي خو په خپل ځان سره وکړه نو الله رب العالمین چې ظلم کړي او دوی باندې لکه نو دوی په نفسونو خپل باندې ظلم کوونکی والمؤمنون والمؤمنات اوس دغه منافقان او خصلتونه دي او د ایماندار او کاملین او خصلتونه دي ښا دغه کردار دا دی الله تعالی دا بزن کې راولې ایماندار سړی او ایماندار خدي چې دي بعض داغي دوستان د نور او بعض دي د دوی د یو بل سره لګي چې مؤمن دی نو د مؤمن سره به لګي ښا کافر سره به نه لګي دی اډر کی خلق ته حکم کی خلق ته پر نیکي سره او منی کی خلق د نارواونه او دی پابندی کی د مانزو او ور کی دوی زکات سره او تابعداري کی د الله پاک او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم اولئک سيرحمهم الله نو دغه کسان چې دي زرد چې او برحمیږي په دوی باندې الله رب العالمین ان الله عزیز حکیم وعد الله المؤمنین هغه دغه انجام او د دوی انجام دی وعده کړی الله رب العالمین د ایماندارو سره او د ایماندارو خود سره دغه باغونو چې وایي بلاندې دونو دغه نهرونه او دی به همیشه باغې کې ومساکن طیبه او الله رب العالمین دوی سره وعده کړی دغه پاکي زو کورونو خولي بلډینګونه پاک صفاف او شفاف فی جنات عدن فاغباغن د اقامت کی دیو باغی کی رہائش پذیر وی ورضوان من الله اکبر او نعمتونه لا نور سکے باغونه بلډینګونه هو خپل ځای او هغه لګه غون رضامندی د الله رب العالمین چې دا اکبر یعنی اکبر من کل نعیم اخو د هر نعمتنا بڑھ کر ہے دا الله لګه رضامندی چې چاته میلاو شيخه رضوان کې تنوین د بار د تقلیل له چې الله تعالی لګون تم د چان رضا شبد بیړای پاک شوخه او نو دا څنګه هغه یو صاحب ترجمه کور چې رضوان من الله اکبر وی رضوان فرشتہ چې د الله نه لوی ده هو رضوان من الله اکبر ذلك هو الفوز العظیم یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم جهاد کا د کفار سره بالسنان والمنافقین باللسان کافرانو سره پتورا جنگ دی منافقانو سره وجب جنگ دی دلائل بہت سره وای او د الله تعالی چې کوم دی بڑای او عظمت بہت بیان ہے
وغلظ علیهم او سختیو کتب دی منافقانو باندې او ټکونه د دوی جهنم دی او ډیر بس دی د واپسې دی دغه جهنم قسمونه خوري دا منافقان په الله رب العالمین سره ما قالو چې دوی دا خبره نه وکړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داغه متعلق دوی چې کوم دین هغه منسوبې جوړې کړې وي غزوه تبوک نه چراتل نو بل منسوبه جوړ کړه یره ودا سکو رايو دې شوټول او چې کله د شپې تیاری او پیغمبر علی السلام په اوخه باندې سوري او خامخالوي سفر دې سړی لپاره خوب ورشي او هغه وخت کې محافظین ملګری بم یا بلګي یا بډيري نعوذ بالله وې د اوخه نه بوله بره چې کوم داسې یو دکړه ورکو په دې غر کې ښه نو یخکته به ور غړي چې اوس اخلاص پښو ته نو حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علی السلام د اوخه مهار نیولې ده او حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ شاته روان دي او هغه رسول الله مبارک باندې پرکال غالب و او پوخه مبارک باندې سور او چې کله موږ درې تراوخدو د غر په سوکه باندې او جو دقه ده کې دا منافقین او جماعت راغه او جګونو وولي ځانې پټ کړي او حج سوکونه پیژني مخونه پټ کړي او داسې چې کوم یو خبره شروع کړه یو بل سره دغه خبره مذاکره وکړه او حضرت عمار سے وی د پوهه شو چې رضا خو مخالفین دي نو بس وی ما چې کوم دین هغه ما حضرت حذیفه ته ته وی چې ځان بیدار دا دین اسلام دا موږ ته په دغه حالاتو کې راغلی وی هغه ته وی چې ځان بیدار کا نو بس وی هغه بیدار شو او دواړو موږ یکدم چې کوم دین هغه توریم راو خلې د کومه داغي د تورو شړنګارم واورېدو او موږ داغي هغه آپس کې هغه چې کوم خبرې کولې هغه موږ واورېدو او موږ ته وی چې یا اعداء الله و د خدای دشمنانو سوکې ومړی نو بس توریم په راو خلې او هغه په شا باندې ټوب کو خدای پاک به روح غالب کو پیغمبر علی السلام راويخ شو او موږ ته وی سو موږ ته وی چې سو موږ نه پیژندل تیار ده خو سو د خطرې خبره پیغمبر علیہ السلام په وحی سره هغه ته وښودل شو وی چې فلان کې او فلان کې او فلان کې بینه می ټولو خودل ښه وی دا دغه خبيثه ډله ده د منافقین چې بیا کله رستو تفتیش ته او تحقیق ته خبر رااله نو به قسمونه خړل کومګه په دغه لار درغلی موږ بابل لار راته وشي الله رب العالمین فرمایي چې دا داسې خبيثان دي يحلفون بالله ما قالوا دی قسمونه خوري په الله رب العالمین باندې چې موږ خدا خبره نه وکړي چې پیغمبر علی السلام بګینی ختمو او دې به شهید کوه ولقد قالوا كلمه الكفر او خامخا په تحقیق سره دی ویلې وهغه د کفر کلمه پیغمبر علی السلام ته نعوذ بالله کنزل کړیوه کلمه الكفر من سب النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علی السلام په شان کې کنزل کړیو او پیغمبر علی السلام ته کنزل کول دا کفر دی ښه دا بیا ادبی کول دا کفر دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله په دې باندې یو مستقل کتاب لیکل دی او هغه کتاب کې ځان لواخلې ځکه چې همیشه لپاره د توهینات کیږي هغه به دې ډېر پکار راځي چې کوم سړی توهین وکړي نو داغه اسلامی حکومت ته اډر راځي چې داغه سر به کوم دی خوري او هغه به کوم دی پانفکوي او قتلې وي داغه کتاب نوم دی الصارم المسلول على شاتم الرسول الصارم المسلول صارم ویل کیږي قاطع توره ته یو قاطع توره وخکلی شوی دو نیام نه وخکلی شوی توره پچا د پاسا علا شاتم الرسول چې څوک رسول الله مبارک ته شتم کوي او هغه ته کنزل کوي نو الله تعالی دوی کفر موي او بیا غینه انکارونه کوي ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم او دوی کافران شو رستو د اسلام خپلنا څه مطلب مخکم کافرانو خو مخکې اسلام 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 او کلمه به ویلا او نن خو ښکارا په ننداره باندې کافران شو ځکه د پیغمبر علی السلام د قتل منسوبه جوړ کړه او کنځلې وکړل وهموا بما لم ينالوا او دوی قصد کو په هغه خبره باندې چې دوی کامیاب نشو پاره کې حاصل نه کړه دوی شهید بهګو والله ناکام کړل نامراد شو وما نقموا الا نغناهم الله وصلى الله تعالی دوی د اخر تکلیف سره ولې دا کار کوي نو دا خلک وي چې یو سړي سره ته احسان کوي او هغه سره بد کوي نو خلک درته وی لکه فلان کې ته تکلیف سره خدا تکلیف دې چې لکه ما سره خکړی دي الله وی چې کله مدینه منوره کې رسول الله مبارک نو راغله نو مدینه هغه ته یثرب وي بیماری وي باغې کې تکلیفونه وو قاصاله وي
او دا غینه مدینه النبی صلی الله علیه وسلم جوړ شو نو که مسلمانان شاد او آباد شو نو منافقان هم دغه کلی اوسیدونکي نو هغه مو سره شل پیره شاد او آباد شو غنیمتونه یو خړل بلا مالونه یو خړل نو الله تعالی فرمایي دا غینه نتیجه شو او د قتل منسوبه جوړوي وما نقموا او دی بد نه غنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لیکن دا خبره چې مالدار کړي دي دوی لره الله رب العالمین او رسول پاک صلی الله علیه وسلم من فضله یعنی بالغنائم الله یې په غنیمتونو یې خماړه کړی نو اوس داغه د شهادت منسوبه جوړوي پس کچره دی توبه وکړه ورا قرآن حکیم څومره عجیب کتاب دی ها او الله تعالی څومره رحیم او کریم دی اوس هم ورته خیر دی توبه وباسي حالانکه د جهان بین الاقوامی قوانین ټول کېنوا او د جهان دا ټول ججان کېنوا او دا ټول عادلان ورته کېنوا چې آیا دا سړی دا د معافی سړی دی نو څوک به ته وایي چې نه دا د معافی سړی نه دی او قرآن حکیم یې اوس هم د معافی دی ښه فإن یتوبوا یک خیرا لهم بس که جلدی توبه وباسي نو دا به بهتره دوی دپاره او که جلدی مخ واړئ وإن یتولوا عن التوبة نو سزا به ورکړي دوی لره الله رب العالمین په هغه عذاب دردناک سره په دنیا او په آخرت کې او نشته دی دوی دپاره په ځمکه کې نه څوک حمایتي او نه څوک مددګار ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله دا بل یو صاحب دی د هغې نه ثعلبه ابن حاطب په دې د خیال کوئ یو ثعلبه ابن حاطب رضی الله تعالی عنه دا بدري صحابي دی او بدریین خو موږ مخکې وویل هغه د نفاق نه د کفر نه د معصیت نه الله تعالی ټولو نه مغفور ګرځولي دي خو دا بل یو دی منافق دی دا صرف اشتراک اسم دی ثعلبه ابن حاطب پیغمبر علیه السلام له راغی یاره چې پیسې مې ډېرې خوښې دي او ما ته مجبورۍ هم ډېرې دي نو ته دعا وکړه چې خدای پاک ماله پیسې راکړي پیغمبر علیه السلام ورته ویل ګوره ثعلبه وی دا لږې پیسې چې سړی پکې د الله تعالی شکر ادا کړي نو دا ښه او هغه ډېرې پیسې چې الله پکې ناراض شي نو هغه ښې نه دي ښه ده وایي نه چې زه به خامخا ډېر خیال ساتم او صدقې به کوم او خیراتونه او داسې جهادونه آخر بار بار تو راتو پیغمبر علیه السلام ورته دعا وکړه نو مال ډېر زیات شخه او دومره ډېر مال شو ورو ورو ډېرېدو ګډې بېزې کنډه کې نو لاول به جمعې جمع هر سله به راتو بیا ورو ورو د جمع نه پاتې شو صرف جمعې له به راتو بیا د جمعې نه هم پاتې شو بیا چې کله د زکات حکم راغی پیغمبر علیه السلام اطرافو ته عاملین ولېږل دلم پکې یو ورغی نو دته یې وی چې پیغمبر علیه السلام وایي چې په دې مال کې کم د الله هغه فرض دی چې هغه ورکړي نو ده وی نعوذ بالله ښه وی ټکس او زکات وی په دې کې مل فرق د دې کې فرق څه دی خو بس دا خو جو ټکس یې په مونږ ولګو ښه وی دې ته خو مونږ تیار نه یو نو هغه صاحب راغی او پیغمبر علیه السلام ته یې وویل چې دغه شانتې ثعلبه ابن حاطب انکار وکړ زکات نه پیغمبر علیه السلام وی ویلک یا ثعلبه ویلک یا ثعلبه هلاک شوي بیا دې پوه شو نو راغی پیغمبر علیه السلام دربار نبوت د ویجی مانه غلطي وشوه او زه د خپل مال پیش کوم پیغمبر علیه السلام وی نه ما ته الله ویلی دي چې ثعلبه مال بناخلي وړئ واپس یې وغوځه نو واپس یې بیا پیغمبر علیه السلام وفات شو حضرت ابوبکر صدیق صاحب دور خلافت راغی بیا مال راوړو یاره مانه غلطي شوې ده هغه رسول الله مبارک منع کړی دی او واپس کړی دی زه به څنګه واخلم خلافت فاروقي کې بیا راغی ویره جی کدا قبول کړي هغه زه به څنګه واخلم رسول الله مبارک منع کړی دی او بیا حضرت ابوبکر صدیق صاحب نه دی اخیسته حضرت عثمان صاحب دور راغی پاغي کې بیا پیش کړ هغه ته بیا رد کړ او بیا داغه په خلافت کې په نفاق باندې مړ شو او په کفر باندې خاتمه وشو نو الله رب العالمین هغه واقعا را نقل کړي الله تعالی وی ګوره مال سردا سے محبتم بے جام کوي مال ضرورت ته خو مال محبت نه دی مقصد نه دی ومنهم من عاهد الله او بعض بدی منافقین کې هغه څوک دی چې هغه لوس کړي دی الله رب العالمین سره چې کړه راک الله رب العالمین ما ته د مهرباني خپلنا څه مطلب ک الله را پیسې راکړي او دولت راکو من فضله نو لنصدقن یعنی فی سبیله خامخا مونږ به خیراتونه کو په لار د الله رب العالمین کې او خامخا شو به مونږ دا غډلې د صالحانو او د نیکو کارونه بس هر کله چې ورکړو دوی ته الله رب العالمین د مهربانۍ خپلنا نو بخلوا به به بخلو کو زکات بیان ورکو وتولوا وهم معرضون او دی مخواړو دا خپل لوز او دا عهدنا او حال دا چې دوی دا غین اعراض کوونکو فاعقبهم نفاقا في قلوبهم نو پس ورپسې کو الله رب العالمین په دوی پسې منافقت په غزلونو د دوی کې نتیجه سره وتله
عملی کمزوري او عملی چې کوم دی بیماری چې او سړی د هغې اصلاح نه کوي نو هغه بیماری ډېرېږي وی کثرت د معاصیو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله لیکلي دي وی یو سړی چې کثرت د معاصیو کوي نو دا خو ټول زموږ اهل سنت وایي چې دا کفر نه دی خو چې دی په اخلاص توبه نه وباسي او دا معاصي ډېرېږي نو دا مفضي کېږي کفر او نفاق طرف ته الله رب العالمین دې زموږ ستاسو خاتمه په ایمان سره نصیب کړي او خصوصا هغه معاصي چې هغه په خلوت کې او په ځان لوالي کې انسان کوي چې کله د خلقو د نظرونو نه غایب وي د الله تعالی د نظر وړاندې دی خو دې هغه موقع نه فایده واخلي او دې داسې غلطۍ او داسې ګناهونه وکړي نو اکثر هغه منجر ګرځي مفضي کېږي کفر او دارنګې نفاق طرف ته دلته الله تعالی فاعقبهم نفاقا في قلوبهم ورپسې که الله رب العالمین په دغسې منافقانو پسې هغه منافقت په زړونو د دوی کې تر د هغه ورځې پورې چې دوی به میلاویږي د الله رب العالمین سره د قیامت پورې منافق تیر شغه ولې په سبب د هغه باندې چې دوی مخالفت کړو د الله رب العالمین نه په هغه څیز کې چې دوی وعده کړی و د هغه سره او په سبب د هغه باندې چې دوی دروغ ویل یکذبون فی الیمین مخکې قسمونه خوړل چې موږ به د الله حقوق ادا کوو اوس یې نه ورکول آیا دوی د معلومه نه دا خبره چې په تحقیق سره الله تعالی پیژني هغه پټې خبرې د دوی لره او دارنګې هغه مشورې د دوی لره الله وایي ستاسو هغه میټینګونه ماته معلوم دي او په تحقیق سره الله رب العالمین چې د هغه عالم دی په هغه پټو خبرو باندې الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات دا د هغې بل یو قبیحه خصلت دی سورة الفاتحه غزوه تبوک کې بعض حضرات صحابه کرام هغې د ډېرې لویې قربانۍ مظاهره وکړه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سو پیرې پاسې پیغمبر علیه السلام وی چنده ورکړي هغه وی جی حضور لما دومره سورلۍ ولیکه مجاهدینو له به ورکوم او زما دومره نقد اموال ولیکه او زما دومره چې کم دی نو هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نیم مال حاضر کړه د الله په توره تقسیم کو نیمه کور کې پرېښود او نیمه راوړو او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ الف نه یې پورې ټول چې کم دی نو هغه دغه بند کړه د الف نه یې پورې ټول مال راغون کو او هغه په دربار نبوت کې پیش کو حضرت عمر سے بھی مونږ وی چیر نن با مونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه چکم دی په دربار کې د حضرت ابوبکر صدیق صاحب نه چکم دی مخ اخلو نو مونږ وی نن با د ابوبکر صدیق صاحب نه مونږ مخ کې کیږو سیالي به سره کوخه خو چې کله پته ولګېدله نو ابوبکر صدیق سے چې مال لاړو وی ابوبکر حضرت عمر سے نه تاسو کو وسه د کور بیخي کو هغه وی جاو د سونه چې مې راوړل دومره مې کورم اهل عیال ته پاتې کړل ابوبکر صدیق سے ته وی چې کور دې وړو ته هغه وی بس الله او د الله د پیغمبر نوم مې پرې خېدغه او باقی چې سو هغه مې پیش کړی دي परवाने को चराग है बुलबुल को पूल बस अल्लामा इकबाल हुई परवाने को चराग है बुलबुल को पूल बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस सिर्फ अल्लाह व अल्लाह द पैगंबर नु में प्रेखे दे बाकी में हजरत उमर से हुई इमावी जमुंगे द अबूबकर सिद्दीक से न चरतम नशु गटले खा दे बा हमेशा द मुंग नमख की او कम अशपची हुई द पैगंबर अलैहि सलाम सर पो गारे सौर के कड़े वा वी वल्लाह لتلك الليله خير من عمر ومن آل عمر وی دا هغه یو شپه چې دا د عمر د ټولې زندګۍ او د ټولو خدمات او د ټولو عبادتونو نه هغه افضل ده نو بعضې صحابه کرام خو دومره قربانۍ پیش کړې او چې څوک به غریب یو صحابي دی ټوله ورځ محنت وکړو د شپې مزدوري وکړه ځکه چنده پیش کول دي څو سرهونه نو ټوله شپې مزدوري وکړه نو یو دوه اوږې دانې وګټلې نو یو اوږې کور پرېښو دی او یو یې دربار نبوت ته راوړو چې حضور مزدوري مې ټوله شپه کړې ده او دا مې پیش کړي دي نو په هغې باندې هم منافقینو دست درازي شروع کړه چې چا ډېر ورکړل نعوذ بالله وی دا ریاکار دي او چې چا لږ ورکړل وی مړه وی دې ته څه ضرورت و او خدای پاک چې کوم دی او دا جهاد وی ستا دې ته پاتې دی نه به دې ورکول که نه نو الله تعالی وی دا داسې بد خصلت خلق دی چې که څوک ډېر ورکوي په هغه پورې مذاق دی او که څوک نه ورکوي نو په هغه پورې هم خندنې دی مؤمن مسلمان ته دا نه دي پکار چې هغه په چا پورې خندنې کوي مذاق کوي د هر چا به خپل اخلاصي
نو الله تعالی فرمایي الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، دا منافقان هغه کسان دي چې دوی عیبونه لګي، اعتراضونه کوي، ښه طعن کوي. المتطوعين په هغه خلق باندې چې هغه ثواب ګټون کې دي، په هغه ایماندارو مسلمانانو کې په باره د صدقو کې صدقه ورکوي، ثواب ګټي، مقصد ثواب ګټل دي، تبرع کوي. والذین لا یجدون الا جهدهم، او هغه کسان هغه فقیران چې نمومي هغه یو شی لره، لا یجدون یعنی ما یصدقونه، چې نمومي هغه داسې یو شی چې د الله په لار کې خیرات کی، الا جهدهم لیکن په مقدار د طاقت خپل باندې لږ اونته شی ورسره شته. نو دا منافقان بد خصلت خلق چې دي، فیسخرون منهم، دی مسخري کوي په هغې پورې مذاق کوي. سخر الله منهم، الله تعالی به بدله ورکوي د دغې مسخرو دی منافقانو ته. ظاهري خدا ده چې الله په دوی پورې مسخري کوي، الله په چا پورې مسخري نه کوي، الله منزه او مبرأ دی. نو بدله به ورکوي او د دې دپاره عذاب دردناک دی. استغفر لهم، اوس الله وایي چې توبه یې کوي پورې وښکلې نه ده او په نفاق باندې قایم دي، نو که پیغمبر علیه السلام هغې له معافي غواړي او که نه غواړي، او یا پیرې وله معافي غواړي، خو الله وایي زه ورته معافي نه کوم، ځکه چې هغې توبه نه وباسي. استغفر لهم، که ته بخشش غواړي پیغمبر علیه السلام دې منافقانو دپاره، او یا بخشش نه غواړي د دوی دپاره، که چېرې ته بخشش غواړي د دوی دپاره، او یا پیرې، دا محاوره دپاره عربۍ کې چې ډېر یو شی یادوي نو او یا یاد کړي. مونږ تاسو پښتو کې هلکه وایي شل پیرې مې ته دا خبره وکړه، نو شل پیرې خو یې نه کړي، دوه پیرې یې کړي، درې پیرې یې کړي، خو بیا وایي شل پیرې مې ته وکړه. نو دا هغه مبالغه، نو دا هغه د محاورې مطابق دی. که چېرې ته د هغې دپاره او یا پیرې هم استغفار وغواړي، خو هرګز بخشش نه کوي الله رب العالمین دغې منافقانو ته، او دا ځکه چې په سبب د دې سره چې په دقیق سره دوی کفر کړی په الله تعالی او په رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې. والله لا یهدي القوم الفاسقین. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وکرهوا ان یجاهدوا. دا اوس چې کوم منافقان رستو پاتې شوي وو او هغوی چې دلته کې کوم سازشونه کوي او خلق یې رکاوټ خلقو ته اچو، نو دا ټول د هغې منافقانو خصلتونه او خصال قبیحه دي. الله تعالی فرمایي چې خوشحالي وکړه هغې خلقو چې هغې رستو پاتې شوي وو. فرح المخلفونه چې کوم رستو پاتې شوي دي عن غزوة تبوک، عذرونه یې پیش کړي دي او نه دي تلي، نو هغې خوشحالي وکړه په هغه خپله ناسته باندې او په هغه خپلو پاتې کېدو باندې وروستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. او دوی دا خبره بده وګڼله چې دوی جهاد وکړي په هغه مالونو خپلو سره او په هغه نفسونو خپلو سره په لار د الله رب العالمین کې. وقالوا لا تنفروا فی الحر، او ویل به دغې منافقانو خلقو ته چې موږ ځئ تاسو په دې ګرمۍ کې ان الی الجهاد. مړه په دې ګرمۍ کې څه کوئ؟ دا خو ګوره د کټایۍ ورځې دي او د کجورو د موسم ورځې دي. لا تنفروا فی الحر قل نار جهنم اشد حرا. تو فرمایا پیغمبر علیه السلام چې اور د جهنم ډیر سخت دی په اعتبار د ګرمۍ سره. دلته خو ګرمۍ نه ځان بچ کوئ، هلته به سیجل کوئ. لو کانوا یفقهون، کاش که چېرې دوی ته پویه وی په دې خبره باندې، نو مختلفو، یا به دوی اختلاف او رستوالی نه وی کړی، یا ما تخلفو، یا به شاته نه پاتې کېدل. فلیضحکوا قلیلا، اوس دوی ځان له راحت ګوري. نو الله تعالی وی د دنیا راحت او د دنیا خندا خوشحالي دا کنن نه نو سبا یې پاتې واخله، او اصلي دایمي زندگی خو د آخرت ده. فلیضحکوا قلیلا، پس خامخا او دې خاندي دا منافقان لږ غونته، او او دې جاړي خامخا دوی ډېر. څه معنا؟ دنیا کې به یو څو ورځې وخاندي، بیا به آخرت کې دایمي جاړي، او چې چا دلته وجاړل بیا به هلته کې خاندي. جزاء بما كانوا يكسبون، جوزوا جزاء، بدله به ورکولی کېږي دوی ته بدله په هغه څه باندې چې دوی هغې لره کسب کوونکي دي. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، اوس الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته وایي چې دا کوم منافقان بې عذره اوس پاتې شو او د دروغو اعذار بیان کړل، نو غزوه تبوک غونته سخت محاذ ته لا نړل. نو که سبا له بل جنگ پیښ شو او دا منافقان خو کلمې هم وایي جومات ته هم راځي، او سبا له یې وایي چې مونږه نوم ولیکئ، نو الله تعالی وایي چې نوم ولګوره بیا ونه لیکئ، نه به ځي، بس په دوی باندې پابندي ده، دا مردود شو. ځکه چې په سخته کې د کوم ملګری په کار را نه شي، نو بیا په راته کې هغه ته څه ضرورت دی. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، نو پس که چېرې واپس کی تعالی اے پیغمبر علیه الصلاة والسلام، رجعك الله یعنی من التبوک، غزوه تبوک نه واپس راشي په طرف د هغه ډلې د دوی، او دوی اجازت غواړي ستا نه د پاره د وتو
په جهاد فی سبیل الله کې نو تو فرمایي چې هرگز بنو زي تاسو زما سره همیشه ولن تقاتلوا معي عدوا او نه بجنګيږئ تاسو په ملګرتیا زما کې د دشمن سره تاسو بس نمونه کټ دي ښا انکم خارج شو انکم رضیتم بالقعود اول مره فتحقیق سره تاسو خوشاله شئ په هغه ناس ته باندې په کور کې په اول ځل باندې نو پس کې نه سره دا غرستو پاتې کیدونکو نه نرستو پاتې کیدونکو څوک یې یعنی من النساء والصبيان دا ماشومان او زنانا هغه کور کې ناس دي نو بس خذونه کو لاسونو ته بنگړي واچوي کېنه فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على احد منهم مات ابدا ټول د منافقانو بیان دی عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین دی دا د عام قانون نه خلاف دی دا عام قانون کې دی چې توای چې زید ابن عمرو ابن بکر نو دا رستنه ابن چوي نو دا بیا دا قریب سره لګي داغه لپاره صفتی نو بکار دا د قانون عربي مطابق چې ویلې کېده چې عبد الله ابن ابي ابن سلول خنا دته ویلې کېږي عبد الله ابن ابي ابن دواړه ابن مرفوع دي ځکه دا دواړه د عبد الله صفاتونه دي هغه عبد الله چې زوی د ابي دی او هغه عبد الله چې زوی د سلول دی ابي پلار دی سلول مور ده نکای نه دی ښا عام طور خدا معلومه ده چې نکه ده نو دای مور ده نو دا رئیس المنافقین دی نو ته ډېر شیطانې کړي په هر جهاد کې په هر موقع باندې نو چې کله دې مړ شو نو د زوی د حضرت عبد الله د پلار نوم عبد الله دی زوی نوم عبد الله دی هغه مخلص صحابي هغه راغی پیغمبر علی السلام ته ویجی پلار می مړ شو او تا ته علم دی داغه کردار خو ته معلوم دی او ما ته معلوم دی خو بهر حال کته مې رواني وکړه او د خپل قمیص مبارک دی هغه ته ورواغوستو د برکت لپاره او دا چې کوم نو داغه کفن جوړ کو نو دا ډېر راخي او بلدا کې جنازي موږ دې په پړاو کو نو دا ډېر راخي کم از کم زبا خوشاله شمه او زما حوصله افزایی به وشي نو پیغمبر علی السلام لاړ او جنازې ته مخ کې شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کو جلالی طبیعت والو پیغمبر علی السلام د قمیص د لمن نه ونیسو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا الله تعالی منع کړي نه چې منافقانو باندې د جنازې مون نه پڑھاوي نو پیغمبر علیہ السلام ورته ما ته الله تعالی اختیار را کړی دی استغفر لهم او لا تستغفر لهم که غواړي که نه غواړي بلکې بعض روایتو کې راځي چې دغه آیت نازل شنو پیغمبر علیہ السلام یې کما ته پته ولګي چې د سلوا د اویاو نه په ډیرو پیرو باندې د استغفار هم دوی لا او الله یې بخي نو زه به ولډیر وم ښه خو چې الله یې وبخي نو هغه حریصو بالکل نبی کوشش کوو نو چې ټیک شي صحیح ده نو بهرحال پیغمبر علیه السلام لاړ او د جنازې موز هغه په هغه باندې پړاو او بیا خپل قمیص مبارک یې مغلا ورکو او پیغمبر علیه السلام حضرت عمر صاحب ته وی زما په قمیص باندې د عذاب الهی نه رامنې کیږي خو ودا ده چې د قوم په زرګونو خلق په زما په دې رویه باندې شاید مسلمانان شيخه چې وګوره د دشمنانو سره دا رویه ده او د منافقینو سره دا ده نو د پیغمبر علیه السلام هغه اجتهاد په خپل ځای او حضرت عمر صاحب اجتهاد دا و چې نه په دې سره د مخالفینو حوصله افزایی کیږي نو دې سره د موافقینو دل شکنی هم کیږي چې وایي خو په خپل پردو پټولو باندې جنازه کوي نو بهرحال الله تعالی وحی راولېږه پیغمبر علیه السلام ته دې دغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اجتهاد داغي تصویب وشخه چې داغه اجتهاد هغه ټیکو او پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی وی چې وشو خو همیشه لپاره چرته منافق باندې جنازي منځونه کې او نه په قبر باندې ودرېږي داغه د احترام لپاره او داغه د یعنی اعزاز لپاره نو پیغمبر علیه السلام ته الله رب العالمین او پیغمبر علیه السلام باغی کې یو نقطه بلم او فرمایله وی دا قمیص مې ولزک ورکو یو هم چې دا زوی د حوصله افزایی وشي بل دا چې نور خلقو د پاره بشاید د اسلام دراتلو یو لار جوړ شي او بل دا چې دی عبد الله ابن ابي ما باندې یو احسان وکړ او هغه دا چې د ماتر حضرت عباس کله گرفتار شو او قمیص ټول شلیدل و نو د بل چا قمیص په برابر نه نو دا عبد الله ابن ابي لګیدل خپل قمیص یو وخت د ماتر لې ور کړو
نو ما وراشه چې هغه بدل ول بدی دنیا باندې اخلاص کم کا او باقی وې زما په قمیص باندې دې د الله تعالی د عذاب نه خلاصيږي نو الله تعالی د آیتونه راولېګل چې ولا تصلي على احد منهم او اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تموز مکه د جنازې په یو کس دغه منافقانو باندې چې هغه مړ شي همیشه لپاره دعا ورته مکه د جنازې مونږ به مکه او تمو درېګه په قبر داغه باندې ولا تقم على قبره ان للاستغفار والدعاء د مسلمان قبر ته انسان ودرېږي دعاګانې ورته کوي خدای وي بخي خدای درجه بلند کې خدای د عذاب قبر نه لری کې دومره دا چې اهل سنت والجماعه زموږ د دیوبند علماوي چې کله دعا غواړي نو قبله ته مخ کوه هغه قبر ته مخ کوه اسنه چې بعض جهال ویږي نه دی قبر نه غواړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزی مبارکه ته چلاړ شي او التکم صلات او سلام پیش کی او چې چا ته حواله کړي دا غي غم پیش کی او حضرات شیخین ته پیش کی او بیا ټول هغه کلمات وای او بیا د دعا وخراشي نو اول د صلات سلام وخت وروزی مبارکه ته مخي قبله ته ود شي خو چې کله بیا دعا غواړي نو بیا قبله ته مخکا یو سایډ ته ودرېګا او قبله ته مخکا اسنه چې څوک جهال وي چې دا رسول الله مبارک نه غواړي ښا ساقیده درست هم دا خو د نور خلقو د پاره د جهالت ذریعہ ګرځېدلی شي نو د مسلمان قبر خوا کې خطو درېدې شي دعاګانې اغله غوښتې شي خو د منافق د قبر خوا کې ودا نه کوي الله تعالی پابندي ولګوله ولا تقم على قبره فتحقیق سره دوی کفر کړی دی په الله پاک او پر رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې او دوی مړ شوي دي او حال دا چې دوی نافرمانه او نه دی په تعجب کې غورځي تعالی را مالونه د دې کافرانو او نه دا بچیان د دوی په تحقیق سره غواړي الله رب العالمین چې عذاب ورکړي دي د بده خپل مالونو او اولاد باندې په دنیا داغي دا مال دا داغي د پاره یو لوی فتنه ده او یو لوی داغي د پاره عذاب دی وتزهق انفسهم یعنی وتخرج ارواحهم او اوذي بدا روحونه د دوی او حال دا چې دی به کافران وي او په هغه وخت چې کله را نازل شي یو سورت اصل کې وی قطعه ته یو ټوکړه دی سورت تم دغه سورت وی دا د قران پاک یو ټوکړه ده نو چې کله را نازل شي یو سورت نو یا سورت نه مراد اصطلاحي یو سورت د قران او یا سورت معنا یو ټوکړه د قران اگر چې آیت ولې نه او باغی کې دا حکم راشي چې تاسو ایمان راوړئ په الله تعالی باندې او تاسو جهاد وکړئ سره د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه استاذنک اول الطول منهم اجازتونه غواړي ستانه ای پیغمبر علیه السلام هغه کسان چې خاوندان د فراخي او د مالداري دی په دوی کې ای مالدار دي دا نه چې سورلی وسره نشته ډبل سورلی دي وسره او بلا وسایل وسره دي او بیا اجازتونه غواړي یره جی بس کته اجازت راکې نو موږ پاتې شو وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين او وایدوی چې پرې دا موږ لرا اجازت راکا چې موږ کینو او موږ شو سره دا غناس ته پاتې کیدونکو نه رضوا بان يكونوا مع الخوالف نو دا منافقان راضي شوي دي او خوشاله شوي دي په دې خبره باندې چې شدوی سره دا غزنانونه خوالف جمع د خالفتون دا ورستو پاتې کیدونکو خلا نو زنانه رسو پاتې شوي دي کنه مجاهدین لاړل جهاد ته محاسته او دا هغه د عذر ده د حجاب مسله ده نو هغه په کورونو کې ناشته پاتې شي نو الله تعالی وی دوی اسیم یو پیری چې کوم نه دا پیغوري دای چې کوم نه خړل دي دوی په دې باندې خوشاله دي رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم او مهر لګول شوی د پزړونو د دوی باندې نه پد دین پويږي په حق او بدین باندې لكن رسول پاک صلی الله علیه وسلم دغه هغه بيدین منافقان او دیندار مسلمانان او رسول پاک مبارک چې هغه د دوی قائد دی او د دوی امام دی داغي شاندار دی لكن رسول پاک صلی الله علیه وسلم او هغه ایماندار مسلمانان چې کوم د دوی سره دي هغه جهادونه کوي په مالونو خپل او په نفسونو خپل هغه خو مال او جان تعالی کړل هغه خدای نه وي چې مونږ پاتې کیږو واولئک لهم الخيرات او دغه مسلمانان چې دي د دې لپاره هغه ثوابونه او بدلی دي خیرات یعنی ثوابونه دي او دا کسان چې دي خاص دي کامیاب دي او تیار کړل دي الله رب العالمین د دې لپاره هغه باغونه چې بهيږي بلاندې دونو داغینه نهرونه او دی به همیشه باغی کې او دا کامیابی عظیم الشان ده وجاء المعذرون من الاعراب اوس پیغمبر علیه السلام چې غزوه تبوک ته تو نو سن منافقان دغه وخت راغلل چیرې جی بس اجازه تو کا موږ پاتې شو دا عذر دی
او سنه هغه دي چې دی وخت کې خو غوونه کپټ شو او چې کله رسول الله مبارک واپس راغی نو بیا پیښ شو یره وی چې موږ درغلی او خدا خبره وا نو هغه کم چې رستو کوي نو هغه یعتذرون الیکم اذا رجعتم هغه وخت دي او دا کم چې د تلو په وخت کې عذرونه کړی دي هغه دادي وجاء المعذرون من الاعراب او راغل چې کم دي هغه عذر کوونکی او هغه باندې ګر خلق دا هغه باندې چانو نه د لپاره چې اجازه وکړي شي دوی ته او کې ناستلی هغه کسان چې هغه دروغجن غنل الله پاک او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لرا پورا ایمان او اخلاص پکې نو زرد چې اوبرسیږي هغه خلقو ته چې کوم کافران دي بدو کې هغه عذاب دردناک هر یو قاعد ته عذاب دردناک نه ملاويږي دغه چې کوم بل عذر پاتې دي هغه عذر دی خدا کوم چې بلا عذر پاتې دي او دي منافقان ليس على الضعفاء ولا على المرضى دا دینو استثناء شو بعض قاعدین دا فهم دي یا بیمار دي یا انتهایی بوډا دي او یا انتهایی تنگ دست دي غزوه تبوک غونډه عظیم سفر دا غي سورلې وسره نشته خپل مو سره تنظیم نشته رسول الله مبارک تراغل چې حضور شوق هم ډیر زیات ته خو وسایل نه دارد نو تاسو را تنظیم وکي رسول الله مبارک ورته ما سره بیت المال کې دا خاص گنجائش دی وخت نشته چې سورلې تنظیم نو هغه رسول الله مبارک د مجلس نه واپس شو او د سترګونه د اوخ کو سیلاب روان دی ښه چې کاش کوم سره هم داسې وسایل وې نو د نور مجاهدین بشان مونږ هم تلیو کنه نو الله تعالی وی داسې سړی چې زړی غمیږي او دردیږي په جهاد په نتلو باندې الله تعالی وی په د باندې څه حرج نشته دا ګناګار نه دی دا د عذر د وجه نه پاتې شو ليس على الضعفاء ولا على المرضى نشتره باغ ضعیفان خلق باندې نو ګډاګان شو ماشومان شو دا ټول باغې کراغل زنانه شو چې هغه صنف نازک دي هغه نشي کولای او نشتره په مریضانو باندې او نه په هغه خلق باندې چې نمومي هغه شی چې هغه خرج کې بلار د الله رب العالمین کې وسایل نشته نو ليس حرج دا د ليس اسم دی نشتره په دوی باندې ګناه اذا نصحوا لله ورسوله فاغه وخت چې کله دوی خیر خوایي لټي د الله رب العالمین د پاره او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د پاره زړه د ایمان په جذبه باندې مالامال لخوا خو بس افسوس دا دی چې عذر دی وته ما على المحسنين من سبيل نشتره بدغنی کو کارو خلق باندې سلار د الزام دي د بدر د موایه والله غفور رحیم الله تعالی معذورین د پاره غفور رحیم دی ولا على الذين او نشتره سلار د الزام په هغه خلق باندې چې کله دوی راشي تا ته اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم لتحملهم دې د پاره چې ته بارګیر اور کی دوی لرا دوی لا سورلې تنظیم وکي لتحملهم په سورلې باندې سوار کی ماغي خو دې د پاره راغلل ځان پیش کو قلتا فتو فرمای چې لا اجد ما احملكم عليه نمم زهغ سورلی چې سوارکم تاسو باغی باندې ما سره گنجائش نشته نو دغه صحابه کرام چې دي دا غریبانان طبقه تولوا دی واپس شي عن مجلسک استاد هغه مجلس مبارک نه استاد صحبت نه واپس شي خو بسروسترغو واپس شي واعینهم تفید من الدمع حزنا او سترګې د دوی هغه بېږي د اوخ کو نه د وجه د خفګان نه حزنا مفعول له دی دا اوخ کې د ولې روان دي د حزن د وجه نه او حزن پدې دی چې الله یجدو ما ينفقون چې ولې نه مومي د دوی هغه وسایل چې دوی خرج کې بلار د الله رب العالمین کې کاش کا الله موږ لم گنجائش را کړې وینو نن به موږ د الله د دین نه قربان کړې وې نو په دغه خلق باندې لار د الزام نشته لار د الزام بچا ده څوک به الله رانی سي انما السبيل فتحقيق سر لار د الزام چدا انما السبيل بالعتاب والعقاب چې الله وو تزورن کوي او الله بوله سزا ورکي دا به هغه خلق باندې دي چې هغه اجازهونه غواړستان اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم او حال دا چې هغه مالداران هم دي وسایل سرشتہ او د بدن نمخ صحیح دي هیڅ عذر ورته نشته رضو بان يكونوا مع الخوالف او هغه خوشاله شوی دي او راضي شوی دي په دې خبره باندې چې شي دوی سره د هغه زنانونه سره د پاتې کیدونکو نه پاتې کیدونکو په کورونو کې څوک دي خزي الله یې بس دوی فیصله کړې ده دوی او پیری چې کم دنو ځان سره دا چې کم دنو هغه فرض کړی ده چې نزو وطبع الله على قلوبهم او مهر لګولې ده الله رب العالمین په زړونو د دوی باندې پس دوی نه پوهیږي په دې باندې یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیهم
دا اوس چې کله پیغمبر علیه السلام راغی نو هغه عذر والا خلق هغه یو منافقین یو مخلصین. هغه منافقینو کې سنې هغه چې مخکې عذر پیش کړ، سنې هغه د وروستو عذر پیش کړي، او سنې دا دي چې هغه به تللی دي غزوه تبوک ته د شرارت لپاره. او مخلصین چې دي نو هغه بیا دوه ډلې وي. نو خو سوچه مسلمان دی خو دې غزوه تبوک ته تللی دی، نو هغه تللی دی، خو چې کم نه دی تللی نو هغه دوه قسمه خلق وو. ټول 10 کسان وو، اووه کسان خو داسې وو چې هغې ته د خپلې غلطۍ احساس وشو چې یاره بد هم کړي دي، نو هغې خو ولګېدل او د دقې وخت نه ځان د مسجد نبي په ستنو پورې وتړه چې بس موږ نه غلطي شوې ده، او چې کله الله زموږ توبه قبوله کړي خو بس ټیک ده، او کني بس په دې پورې به تړل شوي یو. او 3 کسان داسې وو، حضرت کعب ابن مالک، مراره ابن ربیع او هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنهم. دی نوتلی او عذر ورته نه و، بغیر د عذر نه نوتلی. نو چې کله پیغمبر علیه السلام راغی نو 3 واړه دربار نبوت کې حاضر شو. پیغمبر علیه السلام ته تاسو وکړه چې تاسو ولې نه تللی، نو صفا خبره وکړه، یره جی بس هیڅ عذر راته نه و، خصوصي را نه وشوه. مونږ وی سار او ماښام او سار به وځو ماښام به وځو، او دې کې قافله او فوج ووته، بیا مونږ وی ځان به پسې ورسو، خو بس بیا په سار او په ماښام کې پاتې شو، او بس مونږ نه غلطي وشوه. پیغمبر علیه السلام ویره دې سړو رښتیا خبره وکړه. حضرت کعب او د هغه ملګري یاد کړل، بس وی ځای لاړ شي او هغې پورې ستاسو سره چې کم دی نو هغه زمونږ تعلق ختم، چې کومې پورې الله رب العالمین ستاسو باره کې حکم نه رالیږلی، او بیا د هغې باره کې حکم راغی رسو را روان دي. نو دا مختلفې طایفې دي او ډلې دي. الله تعالی فرمایي یعتذرون الیکم، عذرونه او بانې کوي دا منافقان په طرف ستاسو باندې چې په هغه وخت کې چې کله واپس شئ تاسو په طرف د هغې باندې، یعنې من غزوة تبوک. تو فرمایا پیغمبر علیه السلام چې بانې مه کوئ، لا تعتذروا لن نؤمن لکم، هرگز مونږ باور نه کوو په تاسو باندې. دا ایمان اصطلاحي نه دی ښه، لن نؤمن لکم مونږ په تاسو ایمان نه راوړو. په منافق باندې خو څوک ایمان نه راوړي. نو ایمان په لغت کې تصدیق ته وایي، مونږ په تاسو باندې باور نه کوو دروغجنو. لن نؤمن لکم قد نبأنا الله من اخبارکم، په تحقیق سره خبر را کړی دی مونږ ته د هغه حالاتو ستاسو نه، او خامخا ګوري الله رب العالمین دی عمل ستاسو لره، او رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه ستاسو نگرانی کوي، او بیا به تاسو واپس کېږئ په ورځ د قیامت باندې په طرف د هغه ذات باندې چې عالم دی په پټو په ښکارو باندې. خبر به درکړي الله پاک تاسو ته په هغه څه باندې چې عمل کوئ تاسو هغې لره. سیحلفون بالله لکم، زر ده چې قسمونه بخوري دا منافقان په الله پاک باندې تاسو ته مسلمانانو ته چې کله تاسو واپس شئ دوی ته، نو دوی دا قسمونه ولې خوري؟ لتعرضوا عنهم، دې دپاره چې تاسو مخ واړوئ د دوی نه. دوی وایي چې پیغمبر علیه السلام راته څه ونه وایي ښه، ځکه که مونږ پته ورته ولګي چې بې عذره پاتې شوي دي نو هسې نه چې سزا را باندې جاري کړي، نو وایي چې څه راته ونه وایي. نو الله تعالی فرمایي فاعرضوا عنهم، پس تاسو هم مخ واړوئ د دوی نه. الله تعالی وایي توجه قابل خلق نه دی ښه، دا به ګډو حساب وایم. انهم رجسون، وګوره چې کوم مخلصین دي هغې باره کې دوی سره به خبرې نه کوئ، دوی سره به اوټک بیټک نه کوئ، او دوی باره کې دا اډر نشته، دوی سره خبرې هم کوي، دوی سره هر څه کوي، دا آزاد امیدواران دي ښه. دا به دې بچو کې بعد وخت کې هغه یو داسې شي چې هغه په اسم نه ښه، نو که هغه بل بچی وایي چې یاره هغه فلانکي ته څه نه وایو ما ته یاره وښکارېږي، نو هغه یو خو آزاد امیدوار دی ښه، هغه په دې دنیا کې دی نه. نو دا د هغه صف نه وتي خلق دی. فاعرضوا عنهم انهم رجس، په تحقیق سره دا منافقان چې دي نو دا پلید دي، روحاني طور پلید دي ښه، مادي طور خو نه دي، دننه کفر او نفاق دی، او ټیکاونه د هغې جهنم دی، او بدله به ورکولی کېږي دوی ته بدله په سبب د هغه عمل چې دوی هغې لره کسب کوونکي دي. من الاصرار علی النفاق، دوی همیشوالی کوي په نفاق باندې. یحلفون لکم، قسمونه خوري دا منافقان تاسو ته دې لپاره چې تاسو خوشحاله شئ د هغې نه، څه ورته ونه وایې. نو الله تعالی وایي که چېرې تاسو خوشحاله شئ د هغې نه، نو پس په تحقیق سره الله تعالی خو نه خوشحالېږي د هغه قوم فاسق نه. الله تعالی وایي که تاسو ورته معافي مړو وکړه او د هغې خلاف څه کاروایي ونه شوه، ځکه تاسو وایي دا د کاروایي قابل خلق نه دی، خو الله تعالی وایي زه خو دې خوشحالېږم نه. الاعراب اشد کفرا ونفاقا
اوس الله رب العالمین دا مختلف ډلې هغه ذکر کوي. اکثر چې دا عذرونه کول دا د باندو خلقو، الله وی دا باندو والا چې دي او دا دیهاتیان، نو دی اکثریت چې دي نو هغه جاهلان او انپړه او د دین نه به خبره پده. ځکه خاریو کې مدرسې او مرکزونه او باغې کې هر څه دین چهل پهل وي او دیهاتو کې ډېر کم وي د هغې په نسبت سره. خو الله تعالی بیا هم وایي سنې پکې ښه خلق هم شته او سنې پکې ناکاره خلق هم شته. دې لپاره چې پوره انصاف تقاضې برابر شي. نو الاعراب اشد کفرا، دا بانډچیان چې دي دا ډېر سخت دي په کفر کې او دارنګې په منافقت کې. اجدر معنا الیقو، او دا ډېر لایق دي چې دوی ونه پیژني هغه احکام د ما انزل الله، حدود ما انزل الله، یعنی شرایع ما انزل الله، هغه احکام هغه چې را نازل کړي دي الله رب العالمین په خپل پیغمبر باندې. والله علیم حکیم. ومن الاعراب من يتخذ، او بعد بدی باندچانو کې هغه څوک دي چې هغه نیسی هغه مال چې کوم خرج کوي په لار د الله رب العالمین کې مغرما دا او تاوان ښکاری. وسو کوته وی زکات ورکا، چنده ورکا، نه دی بیا هغې ته ټیکس وي او یا هغې ته تاوان وي. ویتربص بکم الدوائر، او انتظار کوي ستاسو مسلمانانو په باره کې د حوادثو. دی دا سوچ کوي چې کله به مسلمانانو باندې حادثه راځي، ځکه دی خو کلمه په دروغه وایي که نه. الله تعالی وی علیهم دائرة السوء، په دوی باندې د هغه حادثه ناکاره دی به خدای پاک د حادثو سره مخ کوي. والله سمیع علیم. ومن الاعراب من یؤمن بالله، اوس الله تعالی وی سنه کې نیکان خلق هم شته، ټول یو شان دي نه دي. بعد په اعرابو کې هغه څوک دي من یؤمن بالله. او نو یو باندې چې استاد پسې ولاړو، نو استاد آیت شروع کو چې الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم. نو هغه باندې چې ولګي د شانه لخته ولې کفر لره پرې خو دا او ورته مونږ پسې بدر دوه. نو بل وخت استاد بیا مسکو، نو هغه یو من الاعراب من یؤمن بالله واليوم الاخر، سنه باندې شان ډیر خلق د ایماندار او ډیر نیکوکار. هغه ول شان आवाज ورکو وی الان نفعك العصا، بیا غلخت سم کړي ښه اوس دوم پسې څنګه وای. او شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب رحمه الله شهید اسلام دور حدیث کې بخاری شریف درس کې مونږ ته وی یو استاد مخکې شو، نو هغه سورۃ یوسف تلاوت کو، نو پاغه کې وی فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي، مدلته ون خطخه حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. واغه نه يرشو، نو بار بار وی حتى ياذن لي ابي، نو شاته یو باندې چې بس ولاړو، نو هغه ته وی چې ان لم ياذن لك ابوك فنحن قائمون لك. تا ته خپل اجازه نه درکې مونږ به دغه شان ولاړو. هغه وی نه دل خپل اجازه نه ورکړي. نو الله تعالی خیر د سنه کې سم خلق مشته. من یؤمن بالله والیوم الاخر، چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې او پر ورځ د آخرت باندې، او دیني فی هغه مال چې دې خرج کوي په لار د الله رب العالمین کې، قربات عند الله، ثوابونه په نزد الله رب العالمین باندې. دوی داسې تاوان نه دی، دا چې کوم مال خرج کوم په دې الله ته نږدې کېږم، دا خو تقرب ذریعہ ده او سبب چې کوم دی د پاره د دعاګانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم، صلوات الرسول. الله وی باندې باندې چان داهدي ډیر په مینه باندې مال راوړي، پیغمبر علیه السلام ته پیش کی وی جی حضور دا ما چنده راوړی دا، او مقصد دی چې رسول الله مبارک راته دعا وکړي چې الله ته دا خیرات او دا صدقه قبول کړي. دغه د پیغمبر علیه السلام معمول دا چې چا به صدقه یا خیرات یا سراوړو، صدقه به ځان لنه اخیسته، خو بیت المال کې به هغه قبل ولا، نو دا دعا به سره کوله چې خدای پاک دا خیرات او دا صدقه قبول کړي. او دا مسنون عمل دی چې څوک چاله هدیه یا صدقه ورکی نو هغه ته دعا وکړي. وصلوات الرسول الا انها قربة لهم، خبردار په تحقیق سره دا سبب د نزدېکت او د تقرب الی الله دی د دوی لپاره. زرد چې داخل مکه دوی لپاره الله رب العالمین پاغه مهرباني او رحمت خپل کې. ان الله غفور رحیم، په تحقیق سره الله رب العالمین چې هغه غفور رحیم دی. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، اوس الله رب العالمین دغه کاملو ایماندارو مسلمانانو چې صحابه کرام دي داغي شان او صفت ذکر کړي، او چې کوم منافقین دي نو داغي خصلتونه بیا ذکر کړي. الله تعالی فرمایي دا یو پدان کې راولي او د دې بل نه داغي نه اجتناب کوي. نو اول الله تعالی مسلمانان صحابه کرام هغه اکابر یادي. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، او سابقین اولین، اول چې کوم
دین طرف ته اسلام طرف ته راغلي دي من المهاجرین والانصار د مهاجرین او د انصارو کې نو دا سابقین اولین چې د هجرت نه مخکې هغه ایمان راوړل دي بلا سختي یې تیری کړی دي یا د جنگ بدر نه مخکې دي یا د صلح حدیبیه نه مخکې دي او یا د فتح مکی نه مخکې دي او رستو بیا چې بیا اسانه راغلي دي الله کې مهاجرین او انصار دي والذین اتبعوهم باحسان او دا د الله مهرباني ده یوازې صحابه کرام یاد نکړل تر قیامت پورې مسلمانانو سره شامل کړل خو په شرط دی چې داغي بلار باندې رواني والذین اتبعوهم باحسان او هغه کسان چې هغه تابعداري کوي د صحابه کرامو باحسان یعنی باخلاص په اخلاص سره نو د دې ټول حکم دا دی چې رضی الله عنهم ورضوا عنه الله رب العالمین راضی له دوینا او دوی راضی له الله رب العالمین نا دا تفسیر مظهری چې لیکل دی قاضی ثناء الله پانی پتی رحمه الله ندادو دا تفسیر د خپل مرشد او د خپل پیر سے مرزا مظهر جانان رحمه الله دا هغه ته منسوب کړي دي دغه د تفسیر مظهری دغه د پیر سے د مظهر نو دغه مرزا مظهر جانان رحمه الله دا یو ډیر ادیب او ډیر صوفي ولی الله بزرګ او عالم یو ځل هغه وخت د روافض ډیر دوره هندستان کې یو رافضی ولراغه شیعه ورته وی ته د صحابه کرام مبارک سوای هغه ورته زسو کې زما جبه سره صحابه کرام مبارک هو قران گواه دی چې والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار او رضی الله عنهم ورضوا عنه دا آیت ورته وی نو هغه رافضی بدبخت ولګیدو او حضرت مرزا مظهر جانان رحمه الله باندې حمله وکړه او په هغه ځای باندې شهید کړ چې دا صحابه کرام دا صفات ولې وکړو نو هغه شهید کړ او ویده یو سوره د مخ کې یو شعر جوړ کړی وو او باغی کې وی چې بلوحی تربتی من یافتن از غیب تحریره کہ ای مقتول را جز بے گناہی نیست تقصیره په زما د قبر په خزه باندې بداو وی نه د غیبونه به او تحریر په غیب باندې لیکل شوی چې د دې مقتول بل ګناه نشته خو بس دار چې دې بے ګناه دی ښه د ګناه دار چې دې بے ګناه دی نو هغه ورته زسو کې وی الله تعالی په خپل جګم دنو هغه د صحابه کرامو صفات بیان کړل دي چې والسابقون الاولون رضی الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات او تیار کړی دی الله رب العالمین د دوی لپاره باغونه چې وایي کې بلان دي دونو داغین نهرونه او دی به همیشه باغی کې همیشه او دا کامیابی عظیم الشان ده وممن حولکم من الاعراب منافقون او بعض د هغه چانه چې هغه چا پی رستا سندی په باندې چانو کې منافقون د مدینه په چار پیچل کې الله تعالی وی التبک منافقان هم آباد دي ګره منافقون التک هم منافقان دي ومن اهل المدینه مردوا على النفاق او بعض د اهل مدینه مردوا على النفاق امام ابو حنیفه رحمه الله ته سره راغله د مدینه منوره نه او هغه اهل ظاهرو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د فقهاو د اجتهادونو سره او د عقیده فقه سره نه لګیدا نو هغه خلک بیا وړه خبره باندې هغه تنقید کوي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې د کوفه د عراق اوسیدونکو دی نو هغه سړی ډیر په خبرو کې انتها تلا او د کوفه خلک چې دی کنه وې دا ټول منافقان دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زور ورکو نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وی تا قرآن شریف لسته دی هغه ته او اخذ مدینه منوره سره وی دا سره غل دی چې ومن اهل الكوفه مردوا على النفاق هغه سره لا جواب شخه ومن اهل المدینه مردوا على النفاق وی ته مونږ ته وای چې تاسو ټول منافقان یې په مدینه کې هو په خپل الله تعالی منافقان بغشته کې دي چې دراغه په اولاد کې ومن اهل المدینه مردوا على النفاق او بعد په اهل مدینه کې مردو هغه څوک دي چې هغه سرکشي کړي د په منافقت باندې مردو تمرد او مارد شیطان مارد نو دا ویل کېږي چې کوم دی سرکشه ده چې هغه سرکشي کړي ده او هغه تکبر کړي ده په منافقت باندې لا تعلمهم چې نه پیژنې پیغمبر علی السلام تاغي لرا وګوره قرآن حکیم وی لا تعلمهم تا تاغي نه دي معلوم نو چې څوک دا وایي چې پیغمبر علیه السلام ما کانا ما یکونو او د کائنات کلیات او جزئیات
او وچو لامدو دا ته داسې معلوم دي لکه د الله رب العالمین په شان دي. هذا افتراء على الله. الله تعالی وی لا تعلمهم چې کوم وخت وحی نو راغلی چې وحی براغله پیغمبر علی السلام ته هغه خبره بیا معلومه شو. نحن نعلمهم او مونږ عالمان یو باغی باندې او زرد چې سزا به ورکو مونږ دوی ته دوه پیری مرتين مرة فی الدنیا ومرة فی الاخره. بیا به دوی واپس کیږي په طرف دا عذاب عظیم الشان باندې. واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. واخرون او په دغه اهل مدینه کې نور کسان دي. یو خو اهل مدینه کې هغه منافقانو د مدینه خلقو منافقانو غزوه تبوک ته نوتلی او اعذار وارده شروع کړل او دا په اهل مدینه کې دي خدا صالح خلق دي. واخرون نور کسان دي اعترفوا بذنوبهم چاغي اقرار کړل دي باغ گناهونو خپل باندې. خلطوا عملا صالحا چاغي خلط کړی دي هغه نیک عمل لره او بل ناکار عمل لره صحیح نیکی کړی دي. همیشه لپاره د پیغمبر علی السلام سره جهادونه ملګرتیا عبادتونه ټول کړی دي خو بس پیښه ده نن غزوه تبوک ته لا نړل او بیا چې پیغمبر علی السلام راته نو ځان په ستن پورې تړلې وخه د خپل جرم او د خپل ذنب دغه احساس سره شوی دی. عسى الله ان يتوب عليهم. امید دې چې الله رب العالمین با قبول کی توبه دغه کسانو په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی غفور الرحیم. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. اوس دغه خلکو چې توبه قبول شوه نو هغه بیا صدقه پیش کړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله زمونږ توبه قبول کړه نو مونږه صدقه کو خیرات کو شکریا ادا کو چې الله تعالی مهرباني وکړه. او الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته وی دا مال قبول کړه وای اخلا او دعا ورته وکړه وای خدای دې تاسو دا خیرات قبول کړي ځکه ستاسو دعا چې دې لپاره د اطمینان باعث ده. خذ من اموالهم صدقه واخلت مالونو دغه خلقنا حکم چې مخلصین دي صدقه او خیرات لره چې تو صفا کی دوی لره پاغه سره تطهرهم. لکه چې دا مال چې سړی ورکی صدقه ورکی نو بده سره مال پاک شي انسان پاغه سره صفا شي. وتزکیهم بها او تو تزکیه کوي پدې سره د دوی لپاره د اخلاق ذمیمونه. وصل علیهم او ته دعا وغواړه دغه خلقو لپاره چې الله استاسو خیرات او صدقه قبول کړي. دا مسنون طریقه ده. مدرسې لا جمعات لا یا چاله څوک ورکی الله تعالی استا هغه صدقه قبول کړي خاموشي دي نه کوي. ان صلاتک سکن لهم. په تحقیق سرستا دا دعا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ذریعہ د اطمینان در دوی لپاره دی نورم حوصله بلند شيخه. والله سميع عليم. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده. آیا معلومه دیتا چې په تحقیق سره الله رب العالمین قبلی توبه د خپل بندگانو او قبلی الله رب العالمین هغه صدقات لرا ياخذ الصدقات ان يقبل الصدقات. الله تعالی خو اخلي نه اخلي فقير والله تعالی قبلی. یوه حدیث شریف کې راځي چې الصدقه تقع في كف الرحمن قبل ان تقع في كف الفقير. دا صدقه د فقیر په لاس کې لا غورځېدلې نه چې دا رحمان ته قبول شي چې په اخلاص سره. په دې وجه مسله دا ده چې غنی با په دې فقیر باندې چې ولا ورکړه هیڅ قسمه احسان جتلاول نه کوي ځکه دا ولدنه دا ورکړي د الله لا ورکړه الله دې فقیر لا ورکړه. ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. او تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام وقل ان للتائبین حکم چې وس توبه وباسي په اخلاص سره نو دې ته وایا چې عمل کوي تاسو نیک عمل کوي او بذرت چې ګوري الله رب العالمین دې عمل تاسو ته او رسول پاک صلی الله علیه وسلم او ایماندار مسلمانان تاسو موږ توبه وکړه آینده بیا د جهاد مقرزي پته ولګي چې توبه د اخلاص څخه نه ده. وستردون الى عالم الغيب. او زرد چې واپس پکړی شي تاسو په طرف د هغه ذات باندې چې هغه عالم دې پټ پټو بخکارو باندې فینبئکم بما کنتم تعملون. واخرون مرجون لامر الله. دا غنور کسان دي مخلصین دا غدري حضرات کی رسې تفصیل روان دي. وعلى الثلاثه الذين خلفوا. ادي توبه ایثار وا 50 ورځې به کې تیر شوخه په 50 ورځ باندې الله تعالی داغي هغه توبه قبول کړه. الله میدان کې دا اخلاص اگر پیدا کړي. واخرون مرجون او نور کسان دي د اهل مدینه بلا قسمونه دي فمنافقانو
او سني مخلصین دي دا د مخلصین یو ډله ده نو واخرون او نور کسان دي یعنی ومن اهل المدینه آخرون مرجون لامر الله چې دي مؤخر کړي شوی دي او رستو کړي شوی دي د پاره دا حکم الهي دا الله پیغام لا نه راغلی اما يعذبهم واما يتوب عليهم چې یا به سزا ورکړي الله رب العالمین دوی ته او یا به توبه قبول کړي الله رب العالمین د دوی بیا ته الله تعالی توبه قبول کړه والله علیم حکیم او الله رب العالمین چې د عالم دی او د حکمت خاوند دی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا دا نور کسان دي د منافقین دوی دا فکرو مسجد قباء چې دا لومړی جمعات ته مدینه منوره کې او پیغمبر علی السلام او صحابه کرامو جوړ کړی دی دا هغه په خوا کې یو بل جمعات جوړ کو او مقصد چې کوم د شرارت چې د مسلمانانو د اجتماع د تقسیم شي او نیم بحال تشي پیغمبر علی السلام ته وی جی بس زموږ مقصد دا دی خامخا بوډاګان هم بګشتا مریضان هم بګشتا کله باران هم شي نو نږدې بل یو جمعات بین خلکو ته به تکلیف نه ښه پکې نیت دا نو نیت دا چې د مسلمانانو اجتماع منتشر شي او بل دا دا چې یو راهب نصرانی دا غنوم دی ابو عامر او د مدینه منوره کې وو نصرانی راهب پادریو او د پیغمبر علی السلام خلاف بلاس وهو نو بیا دې تله شام ته کوم دې تختیدل وو خود دې منافقانو سره ساز بازو دې ته وی داسې یو ځای جوړ کړي چې کم از کم زراشم زما یو مرکز وي زما د تلو راتلو یو ځای وي او بیا باغی کې خپل مشورې او خپل کارونه دا بکی کو نو جوړ کړ پیغمبر علی السلام غزوه تبوک ته روانو دغه محلي دغه منافقان راغلي یی حضور موږ حجومات جوړ کو د خدای د رضا لپاره او کتراشه موږ پکې وګل برکتی بشي او د خلکو ته هم لږ سہولت شي پیغمبر علی السلام ورته عذر کو دی وخت خو غزوه تبوک ته روانم او چې کله واپس راشم ان شاء الله بیا به سره ګورو چې کله پیغمبر علی السلام واپس راغی الله رب العالمین د آیتونو را لېږلي وو چې دا په نیک نیتۍ نه دی دا په بد نیتۍ دی ښه د مسلمانانو آپس کې انتشار راوستل غواړي نو پیغمبر علی السلام صحابه کرام ولېږل او وی دغه ځای بالکل چې کوم دی دا اوس وځوي ښه دا ختم کړي ځکه دا تفریق بین المؤمنین لپاره جوړ کړی دی چنانچه هغه مسجد ضرار به وتوي دغه د ضرر لپاره جوړ کړی وو نو هغه چې کوم دی وې سيزو او هغه چې کوم دی نو ختم کو علماء وی چې اوسم که څوک یو جمعات جوړ دی هغه کې عبادت کیږي څه مشکل نشته څه مسله نشته او څوک په بدنیتۍ د هغه په خوا کې بل جمعات جوړي او هغه اجتماعیت خرابول غواړي نو دا به هم په حکم د مسجد ضرار خودم رضا چې هغه مسجد ضرار خو چون کې په وحي سره معلوم شي او وحي قطعي ده نو پیغمبر علی السلام هغه اوسې دا ختمه کړ چې دا خو تاسو ابو عامر راهب او ډاکول مرکز جوړ کړه او اوس که څوک داسې بدنیتی کوي نو چونکې وحي خو نه نازلېږي هغه زمانه یک نیت ته تو حساب بد نیت ته نو څوک په یقین سره او په قطع سره نشي ویلې نورانه ولیم نشتا او دا غي چې کوم نه سیزلم نشتا خودم ردا چې کچره واقعي د په بد نیت باندې کړي وي او د مسلمانانو آپس کې انتشار راوستل غواړي نو الله تعالی بدل بدی ثواب نور کوي بدل کې دل الله تعالی بدی باندې عذاب ور کوي نو الله رب العالمین دا غي ذکر کوي چې والذین اتخذوا مسجدا ضرارا او هغه کسان چې هغه نیول دي هغه جمعات لرا جوړ کړي دي هغه جمعات لرا ضرارا د پاره د ضرر رسول د مسلمانانو وكفرا وتفريقا بين المؤمنين او د پاره چې کوم دی دا کفر د وجنه دا د کفر اړه جوړي ښه وكفرا ابو عامر راهب له جوړي وتفريقا بين المؤمنين او دوی تفریقه او جداواله راولي په مېند ایماندار مسلمانانو کې و ارصادا لمن حارب الله ورسوله او دا یو مورچه تیاری دا چا د پاره چې هغه د الله او د الله د پیغمبر سره جنگیدل دي من قبل په خوا د دینه ابو عامر راهب ځکه چې په نورو جنگونو کې هم د کفر ملاتړ کړی وو او د پیغمبر علی السلام خلاف کاروایانې کړې وې بیا شام ته تښتېدلی وو الله وی دا خو دوی هغله مورچه تیاری هغله مرکز تیاری ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى او دوی خامخا دا قسمونه خوري چې په تحقیق سره مونږ نه اراده کو الا الحسنى لكن نیکی یره د مونږ خو نیک نیت دی نو مونږ خو دا بوډاګان لري نشي تللی او بیا باران کې تکلیفي نو مونږ وی نږدې جمعات بوته جوړ کوه پکې الله وی نیت خراب دی والله يشهد انهم لكاذبون او په تحقیق سره الله رب العالمین گواہی کوي چې په تحقیق سره دوی خامخا دروغجن دي
پیغمبر علیہ السلام ته ویراشه چې موږ پکې وکړي چې برکتی شي. الله ورته لا تقم فيه ابدا، مودرېږه اے پیغمبر علیه السلام د مانځه لپاره په دې جمعات کې هیڅ کله، او که ودرېږي نو مسجد ضرار نه، په خوا کې مسجد قباء موجود دی، د اخلاص په بنیاد باندې هغه کې ښودلی شوی دی او ډېر صفایي والا خلق دی په هغې کې. پیغمبر علیه السلام هغې محلې ته لاړ، وی الله تعالی قرآن کې ستاسو صفتونه کړي، څه طهارت کوئ؟ هغې وایي چې نور څه خو نشته، خو چې استنجا بالاحجار وکړو نو بیا استنجا بالماء هم کړو. پیغمبر علیه السلام دا دقه خبره ده. فيه رجال يحبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى. نن چې مسجد قباء ته الله رب العالمین دې موږ او تاسو بوزي نو مخامخ محراب باندې دا لیکلي دي لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى. دا آیتونه هلته کې تحریر کړي دي. خامخا هغه جومات چې د هغې بنیاد کې ښودلی شوی دی په تقوا او د الله په یره باندې، د اولې ورځې نه ډېر لایق دی چې ته ودرېږې ای پیغمبر علیه السلام په هغې کې ان تقوم فيه یعنې مصلیا مونځ که کوې هلته کوه. فيه رجال او پاغي کې داسې سړي دي چې هغې دا خبره محبوبه او پسنده ګڼي چې دوی ځان ښه پاک کړي او الله رب العالمین مینه محبت کړي د هغه ځان پاکونکو سره. افمن اسس بنیانه على تقوا، آیا پس هر هغه څوک چې هغه بنیاد ایښی دی په هغه تقوا باندې د جانب د الله رب العالمین نه او په رضامندۍ د الله رب العالمین سره چې دا مسجد قباء والا دي نو خیر دا غوره دي ام من اسس بنیانه على شفا جرف هار، او کنه هغه څوک چې هغه ایښی دی بنیاد د آبادي خپل علا شفا جرفن باغ غاړه د کمر باندې هارن چې پریوتونکی دی فنهار به فی نار جهنم وغورځېږي هغه په دې سره په هغه اور د جهنم کې. نو شفا غاړه او جرف دا هغه کمر ته وایي چې سیلاب او خوړ دننه ورته ورننوتی ښه او بره ناسې او کمر پاتې خلک یو بل ته ویې لکه د پاسه پې مزه یې ګورې ښه خوړلی شوی دی دغه جرف دی. او هارن رو رو را پریوزی او ساقطیږي. نو الله تعالی وی دا دوی چې مسجد ضرار جوړ کړی دی نو دا بالکل د جهنم په کناره باندې جوړ کړی دی، ځکه تفریق بین المؤمنین او ارصادا لمن حارب الله ورسول دا پکې نیتونه دي. او مسجد قباء په اخلاص باندې جوړ شوی دی او په تقوا باندې د هغې بنیاد کې ښودلی شوی دی. نو الله تعالی وی دا دواړه یو شانتي دي؟ لا، دواړه یو شانتي نه دي. والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي اوس چې کله مسجد ضرار هغه ولا وسوځو او هغه ولا ختم کړه او اوس هم چې هلته لاړ شو مسجد قباء په خوا کې مونږ ملګري نه تپوس وکړو یو مقامي باشنده ما یاره مسجد ضرار چېرته دی؟ نو هغه ما ته ویې راشه چې وایي خیمه ته. نو داسې یو ځای ته یې بوتلو نو بس هغه ځای کې ټول چې کوم دی داسې خځلې مزلې دي او ډیرانونه دي او چې کوم دی نو په هغې کې کوړه کرکټ هغه به کې خلک اچي. ودا ځای چې کوم دی نو دا تاریخي روایاتو کې راځي چې دا د مسجد ضرار هغه ځای دی. نو لا یزال بنیانهم، همیشه به هغه آبادۍ د دوی، دا کوم آبادۍ چې د جومات په نوم کړی و نو همیشه به دغه آبادۍ د دوی الذي بنو، هغه آبادۍ چې دوی جوړ کړی و څه به ریبتن فی قلوبهم، ریبن معنا شکن و ترددن، دا به یو شکی او یو تردد به په هغه زړونو د دوی کې. الله وی عمر لا په دې درد باندې دردیږي ښه چې کومې پورې دا منافقان ژوندي دي وی به چې کاش هغه سازش زمونږ کامیاب نه شقه او په هغې به ارمانونه او حسرتونه کوي. الا ان تقطع قلوبهم، لیکن که چېرې ټوکړې ټوکړې شي دا زړونه د دوی، الله وی که مردار شو او دا زړه یې ټوکړې ټوکړې شو نو بس بیا به هغه شک هم ختم شي ښه ځکه چې سړی مړ شي او به یې مړه شو نو وي ته به یې وشلې ده، خو چې کومې پورې ژوندي دي نو دا حسرتونه به خوري ښه او چې کله بیا مړه شو او زړه یې ټوکړې ټوکړې شو نو خبره به ختمه شي، خو بیا به د آخرت حسرتونه هغې ته به ور مخامخ شي. والله علیم حکیم، او الله رب العالمین چې دی د علم خاوند دی او د حکمت مالک دی. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه